Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Qureshi Dokir. Today we will discuss section 3, 6 and 9. Subordination of court. First we will discuss section 3, subordination of court. Section 3, 6 and 9 چې د یو بل سره ریلیټډ دي د وجه نه مونږ په دې باندې یو لیکچر جوړول غواړو په یو ویډیو کې د مونږ کور کو ان شاء الله نو زموږ کنسپټ په دې باندې کلیر شي چې د دې مقصد څه دی د دې سیکشن 3 چې د سبورډینیشن اف کورټ سبورډینیشن اف کورټ زموږ سره یعنی د دې سیکشن مطلب دا دی چې کورټ چې کم کورټ د کم کورټ سبورډینیټ دی یعنی کم سپیریئر کورټ کم انفیریئر دی کم کورټ د کم کورټ ماتحت دی د دې سیکشن هم دا مقصد دی چې مونږ ته زموږ کنسپټ کلیر کړي د کوټ حواله سره نو سبورډینیشن اف کوټ چې دی زموږ سره for the purpose of this court the district court is subordinate to the high court and every civil court of grade inferior to that of a district court and every court of small causes is subordinate to the high court and district court اولنې زموږ سره دا دی زموږ سره کوټ خواله یو هاي کورټ شو اول سپریم کورټ بیا های کورټ بیا ډیسټریکټ کورټ بیا سمال کاجز اف کورټ نو زموږ سره دلته چې کوم دي درې کورټ خواله اولنې زموږ سره های کورټ دویم ډیسټریکټ کورټ بل چې د سمال کاجز اف کورټ کوم چې د ډیسټریکټ په لیول سره کوم سمال کاجز اف کورټ تی هغه دي نو اول چې دی نو ډیسټریکټ کورټ نو ډیسټریکټ کورټ از سبورډینیټ ټو د های کورټ ډیسټریکټ کورټ چې دی دا سبورډینیټ دی د های کورټ بیا آل کورٹ اف سمال کازز کم چې سمال کازز اف کورٹ تی ار سبورډینیټ ټو د ډیسټریکټ کورٹ کم چې سمال کازز اف کورٹ تی یعنی ډیسټریکټ په لیول سره چې کم سمال کازز اف کورٹ تی هغه سبورډینیټ دی د ډیسټریکټ کورٹ بیا سمال کازز اف کورٹ اینڈ انکلوډینګ ډیسټریکټ کورٹ ار سبورډینیټ ټو د های کورٹ کم چې سمال کازز اف کورٹ سی او کم چې زموږ سره ډیسټریکټ کورٹ تی دا زموږ سره سبورډینیټ دی د های کورٹ و زموږ سره پدې کې آیا ایډیشنل ډیسټریکټ کورټ چې د سبورډینیټ دی د ډیسټریکټ کورټ کنه لکه زموږ سره چې کوم ایډیشنل ډیسټریکټ جج ادا ډیسټریکټ جج سبورډینیټ هی کنه نو نه سبورډینیټ یعنی ایډیشنل ډیسټریکټ جج چې د سبورډینیټ نه دی د ډیسټریکټ جج خو د ډیسټریکټ جج سره پاور شته د ډیسټریکټ جج کین ټرانسفر any proceeding pending before the district judge for the disposal to an additional district judge the district judge سره پاور شته چې د ټرانسفر کی د ډیسټریکټ جج سره د ډیسټریکټ کورټ سره دا پاور شته چې هغه ټرانسفر کی صرف کیسز د سره لپاره د ټرای کېدو لپاره د ټرایل کېدو لپاره او سره د یعنی د هغه کیس د اوریدو لپاره دا ټرانسفر کی چې هغه ډیسپوز اپ کی هغه کیسز ډیسپوز اپ کی نو دا پاور سره شته چې کم کیسز د ډیسټریکټ کورټ سره نو هغه ټرانسفر کولی شي چاته ایډیشنل ډیسټریکټ کورټ ته خو سبورډینیټ نه دی دا زموږ سره کم د کورټ حواله سره چې کم زموږ سره سپیریئر دی کم انفیریئر دی کم کورټ د کم کورټ سبورډینیټ نو دا زموږ سره د دې کنسپټ چې مونږ خپل کنسپټ کلیر کو چې یاره کم کورټ د کم کورټ ماته دی کم کورټ سبورډینیټ دی و زموږ سره کم بل سیکشن 6 چې دی نو سیکشن 6 پیکیونر جوریسډکشن خی دا د یو بل سره ریلیټډ دی دا سیکشن کم 3 6 او 9 چې دی دا زموږ سره ریلیټډ دی د وجه نه مونږ په دې باندې یو ویډیو جوړول غواړو چې زموږ کنسپټ په دې سره کلیر شي هغه زموږ سره پیکیونر جوریسډکشن خی زموږ سره سیکشن 6 پیکیونر جوریسډکشن دا زموږ سره الریډي ډیلیټ شوی دا کم نوې وس امندمنت چې کم شوی دی په هغه کې زموږ سره الریډي د پیکیونر جوریسډکشن حواله سره زموږ سره ایکسپلینیشن شوی چې پیکیونر جوریسډکشن د سیول کورټ یعنی وسول اوریجنل جوریسډکشن ورکو سیول کورټ نه ورکو ډیسټریکټ کورټ نه هم ورکو چې کم 50 میلیون یعنی دا یو کیس مالیت د 50 میلیون نه بلوي نو هغه کیسز با سیول کورټ ډیل کولی شي خو د کم کورټ چې یعنی د کم کیس چې مالیت د 50 میلیون پورې یا د 50 میلیون نه اباوي نو هغه زموږ سره د ډیسټریکټ کورټ په زموږ سره هغه کیسز ډیل کولی شي نو دا زموږ سره پیکیونر جوریسډکشن چې وس چې کم نیو امندمنت ورشه د کی پی کې نو هغه کې زموږ سره د اوریجنل جوریسډکشن چاله ورکو سیول کورټ له ورکو او ډیسټریکټ کورټ له ورکو سیول کورټ له د 50 میلیون نه بلو چې کم کیسز دی هغه ډیل کولی شي خو د 50 میلیون پورې د 50 میلیون نه اباو چې کم کیسز دي نو هغه څوک اوریدي شي هغه به زموږ سره ډیسټریکټ جج چې نو هغه به ډیسټریکټ کورټ په اوریدي شي دا زموږ سره پیکیونر جوریسډکشن
وس مونږه سیکشن 9 راځو. سیکشن 9 زموږ سره دی چې کوډ ټو ټرای آل سوټ انلیس بارډ، یعنی دلته زموږ سره جوریسډکشن د کوډ د سیول کوډ زموږ سره جوریسډکشن ښیي چې آیا کوم کوډ د دې څومره پاور دی چې هغه پاور دی ایکسرسایز کولی شي. هغه الریډي زموږ سره سی پی سی واضح کړی دی. نو په دې کې دا زموږ سره دا سیکشن په دوو پارټ سره ډیوایډ شوی دی. اول چې دی زموږ سره the court shall subject to the provision herein contained have jurisdiction to try all suit of civil nature excepting suit of which their cognizance has either expressly or impliedly barred. دا زموږ سره په دوو پارټ سره ډیوایډ شو. اول زموږ سره کم جوریسډکشن ښیي. کم جوریسډکشن دا دی چې هغه الریډي سی پی سی زموږ سره ایکسپلین کړی دي. د سیکشن 15 نه یعنی 16 نه والا د 24 پورې چې هغه جوریسډکشن زموږ سره د کم سیول کوډ چې دی زموږ سره جوریسډکشن ښیي چې دومره په دې جوریسډکشن کې ته خپل پاور ایکسرسایز کولی شي. د دې نه چې ته بهر وځې نو ته خپل پاور نشي ایکسرسایز کولی. یعنی لاول زموږ سره د دې کم سیکشن چې دی د جنرال پاور یعنی جنرال پاور زموږ سره ښیي د سیول کوډ چې د سیول جج سره یعنی د سیول کوډ سره پاور شته چې د سیول نیچر چې څومره کیسز دي دی به لاول هغه پریزیوم کوي چې دا سیول نیچر کیس دی کنه. نو چې کله سیول نیچر د پریزیوم کو نو بیا د هغې نه بعد به دی اورېدی شي چې دا سیول نیچر کیس دی دا زه اورېدی شم که نه. نو چې که اورېدی شي نو دی دغه خپل پاور ایکسرسایز کولی شي کوم چې وله لا فکس کړي. اوس د دې نه بعد چې دی ایکسپریسلی او امپلایډلی بارډ یعنی یو کنډیشن خو موږ وښوله چې د سیکشن 16 نه والا او د 24 پورې چې کم د سی پی سی کم سیکشن دی کم چې زموږ سره جوریسډکشن یې ښولی دی د سیول کوډ نو هغه کیسز هغه ډیل کولی شي. کم چې زموږ سره یا ایکسپریسلی امپلایډلی بارډي نو هغه کیسز هغه بیا نشي کولی. نو اولنې زموږ سره دا دی چې جوریسډکشن حوالې سره موږ صرف سرسري ځو چې بیا به انشاءالله په ډیټیل سره په سیکشن 16 نول د 24 ریپورټ څونه سیکشن وایز دي هغه باندې موږ په ډیټیل سره ویډیو جوړو. خو موږ صرف کنسپټ کلیر کو چې سیکشن 16 یعنی زموږ سره کم ټیریټوریل جوریسډکشن یې ښولی دی، کم پیکیونري جوریسډکشن یې ښولی، کم پرسنل جوریسډکشن یې ښولی، سبجیکټ میټر جوریسډکشن یې ښولی دی. نو لکه اگزامپل دا دی چې ټیریټوریل جوریسډکشن یو ډسټرکټ کورټ له دونه جوریسډکشن خولی دی چې د دې ټیریټري ورته واضح کړي دي یعنی ټیریټري ور لیمټ کړي دی چې ته د دې ټیریټري پورې د دې حدودو کې ته خپل پاور ایکسرسایز کولی شي. خو که د دې ټیریټري نه ته آوټ کې ته بهر وځې ته د دې حدودو نه بهر وځې نو ته هغه پاور هغه ستا سره جوریسډکشن نشته، هغه د بل ډسټرکټ کورټ سره دی. لکه یو کس دی یو پلینټیف او ډیفینډنټ دی اپا یو ډسټرکټ کورټ کې اوسیږي بل چې دی زموږ سره په بل ډسټرکټ کې زموږ سره هغه کم پراپرټي دی هغه سچویټډ ده. نو زموږ سره چې په کم ځای کې لا چې کم ویلي دي یعنی په دې کې به کانسنټ نه کیږي، د کانسنټ په حوالې سره به نه کیږي چې پلینټیف او ډیفینډنټ په کم ځای کې اوسیږي چې د هغو کانسنټ هغه دی چې په هغه ځای کې به په هغه ډسټرکټ کې به زموږ سره کیس فایل کیږي. نه په هغه ځای کې چې په کم ځای کې یعنې لا دا وایي چې په کم ځای کې پراپرټي سچویټډ دی په هغه ځای کې به زموږ سره کیس فایل کیږي. نو لا چې کم فکس کړی دي، لا چې څه ویلي دي، لا چې کم پاور ښولی دي، لا چې کم پاور ورکړی دي کوټ له نو هغه به په هغه ځای کې ایکسرسایز کولی شي. نو دا و زموږ سره یعنی ټیریټوریل جوریسډکشن. دغه شان پیکیونري جوریسډکشن چې یاره الریډي زموږ سره پیکیونري دونه یعنی د 50 میلیون پورې چې زموږ سره کم بیلو کم کیسز مالیت د هغې 50 میلیون نه بیلو نو هغه زموږ سره سیول کوټ ته راځي. داسې ډسټرکټ کوټ چې نن زموږ سره د 50 میلیون نه اباو یا 50 میلیون پورې نو دا زموږ سره هغه د ډسټرکټ کوټ ته به زموږ هغه کیسونه ځي. اوس دا و د هغې جوریسډکشن چیرې دا جوریسډکشن موږ وپېژنو چې داسې جوریسډکشن کې دا ورته الریډي سی پی سی ورکړی دی او سی پی سی هغه لیمټ کړي دي چې په دونه جوریسډکشن کې ته خپل پاور ایکسرسایز کولی شي. که د دې نه بهر ته اوسې نو دې ستا سره پاور نشته. که پاور ورسره نه وي د یو کوټ سره نو هغه به څه کوي یو کیس وله رالی او دغې د سیول کوټ ته کیس رالی او هغه سره هغه پاور نشته که هغه پیکیونري جوریسډکشن د هغه سره نه وي د هغې مالیت څه وایي یا هغه ټیریټوریل جوریسډکشن وي د هغه په لیمټ کې نه وي زموږ سره د هغې حدودو کې نه وي داسې په پرسنل جوریسډکشن کې نه وي داسې په سبجیکټ میټر نه وي هغه کیس د هغه سبجیکټ میټر د هغې مطابق نه وي. نو چې کم زموږ سره پهله به کوټ څه کوي پریزیوم کوي هغه کیس چې یاره دا او په پریلیمینري کیس کې به دا دی وایي
په پریلیمینری کیس کې به دې کم د سره دا پاور نه نو دا به ریټرن کوي ریټرن یعنی زموږ سره کم سیکشن آرډر 7 رول 10 د لاندې زموږ سره ریټرن آن فلینټ چې کم دی چې د کم کیس چې دی هغه د یو کوټ سره د هغې جورسډکشن نو هغه خپل پاور نشي ایکسرسایز کولی اب سکی اب یو پراپر کوټ ته یعنی کمپیټنټ کوټ ته یو کوټ ته به هغه سکی ټرانسفر به کی یو پراپر کوټ ته به ټرانسفر کی چې کم سیکشن 7 آرډر 7 رول 10 د لاندې شي زموږ سره کمپلینټ ټرانسفر کیږي نو اب څه وږي اب یو پراپر کوټ ته به ټرانسفر خو دا په پریلیمینری سټیجز کې به زموږ سره دا کیږي وز زموږ سره بل پارت چې وو کنډیشن چې به کې لګېدل یو خدا کنډیشن چې الریډي جورسډکشن به خو خی دویم کنډیشن دا چې زموږ سره به ایکسپریسلی یا امپلایډلی بار به ایکسپریسلی امپلایډلی بار به دی چې یو سیول کوډ په دا وایي چې سیول کوډ ته به دا پته لګي چې یو سپیشل لا د هغې دپاره جوړه یو کیس رالی او هغه یعنی فیملی لا کیس شوه فیملی کیسز شوه یا رینټ کم کیسونه چې دي رینټ ټریبیونل کم کیسز چې دي د دې دپاره یو سپیشل لا ده نو د کم سپیشل ټریبیونل چې جوړ شوی دی د هغې دپاره سپیشل لا ده نو هغه به د هغې د لاندې کیږي ډیل کیږي د هغې کیسونه به د هغې سپیشل لا د لاندې به ډیل کیږي هغې ته به سی پی سی چې بیا اپلیکیبل نه نو ایکسپریسلی بارډ دا دی چې ایکسپریسلی بارډ به دی چې زموږ سره الریډي سپیشل لا به د هغې دپاره یعنی سپیشل لا به د هغې دپاره به خپل ایکټي خپل لا به د هغې دپاره نو اب هغه کیسز کې به زموږ سره سی پی سی نه اپلیکیبل او سی پی سی به زموږ سره د هغې حوالې سره هغه کیسز به نه ډیل کیږي بل به یې امپلایډلی بار به یعنی سټیټ په یو خپل ایکټ پاس کړي سټیټ په خپل ایکټ پاس کړي او په هغې ایکټ په تھرو باندې به ته ځې او خپل رایټ په ته خپل کلیم کې نو دا زموږ سره د کوټ حوالې سره او د هغې د جورسډکشن حوالې سره نننی لیکچر که دا ویډیو تاسو خوښه شوي نو کوم لایر لیګل فوکس چې دی دا تاسو سبسکرایب کړئ او دا ویډیو تاسو لایک هم کړئ شیر هم کړئ